وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوال دا دی چې یو سړی په سفر کې وي او هغه یو جماعت ته لاړ شي او دغه دا خیالي چې موږ شوی دی او هغه خپل منځ وکړي او دې کې جمع ودرېږي، نو دله څه کول پکار دي؟ نو چونکې دا حالت سفر دی، نو که د باندې تلواري د خپل فرض موس کړی دی او د فرض موس شوی دی، همدې د خپل سفر جاري وساتي. او که جمع کې شریک کېدل غواړي، نو د نفلو په نیت باندې د شریک کېدی شي، د نفلو په نیت باندې شریک کېدی شي او فرض موز د چې کم کړی دی هغه شوی دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا د زوال تپوس تاسو کړی دی، نو دینه مخکې یو خبره ذهن ته کېدی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کم ټیم کې د موز نه منع فرمایلی ده. نو هغه 3 ټیمونه دي. یو پکې هغه ټیم دی چې که انور بالکل د اسمان میز ته راشي، کله چې دی د اسمان د میز نه قبلي طرف ته مغرب طرف ته واړیږي، نو دی اړېدو ته زوال وي. اوس چې کله بالکل اسمان په سنټر باندې په میز باندې وي، نو په دغه ټیم کې هیڅ قسمه عبادت نه کیږي، نه نفل موس کیږي، نه فرض کیږي، نه واجب کیږي، نه قضا، نه وغیره نور څه. اوس علماو چې کله نقشه جوړوله، ان هغه د دغه زوال دغه چې کوم فکس ټایم دی، ان هغه باره کې یو فرمایل چې دینه احتیاطاً 15 منټه او وروسته 15 منټه د دې د احتیاط وکړی شي. نو د دې وجنه اوس چې نقشې کومې زمونږ په علاقه چاپ کیږي، ان هغه کې د زوال په ځای باندې د ظهر دا ټکی لیکل دی. نو الته کې د زوال نه پس چې کله 10 منټه تیر شي، ان هغه د ظهر هغه ټیم لیکل دی. نو مسله دا ده، استاد چې کوم تاسو کوي نو 20 منټه، نو والله اعلم چې دا رقم ځای نقشه ده او یا د څه ترتیب باندې لیکل دی. انو که تاسو دا نقشې چې تصویر راولېګو، انو موږ ته بلګه غونته اسانه شي، او که نقشې سره سلیکل میکل وي دا غي تصویروم راولېګو، ان بیا موږ ته اسانه شي جواب ورکول. خو نفسي مسله چې کومه هغه ما تاسو ته بیان کړم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د شاملاتو زمکه د هغه آمدن د هغه خوراک څه حکم دی؟ نو شاملات په 2 قسمه دي. یو ته زمنګ غالبا چې دا شاملات د زمنګ لوکل مسله ده، د زمنګ د علاقائی مسله ده، خاریو کې یا نور زاینو کې دې شي دا مسله ني. نو شاملات یو د شاملات ده ورته وي، یو ته شاملات ټل وي. شاملات ده هغه ته وي چې د ټول کلی هغه افاغي کې سوي، او شاملات ټل دی ته وي چې د یو خاندان یا د یو محلي په هغه کې ایسوي. نو شاملات ورته منګ نوم ورکړی دی، دا اصل کې مشترک زمکه او دی کې د هغه خلکو ایسوي چې د چا هغه سره زمکه وي، دا هغه بیا خپل ترتیب وي. نو که د زمکه خاوندان هغه شاملات خوري او دا غینه آمدن حاصلې، نو چې سور د هغه باغی کې ایسه کیږي، نو د هغه حصے په برابر باندې هغه د هغه حقدار دي، هغه استعمالول شي، د هغه آمدن خوړې شي. اګه د خپلې سینې سیوای راګیره کړي، نو دا ظاهره خبره ده، پردای صدا نو بیا هغه د پاره جایز نه ده. نو دا شاملات دا مشترک زمکه ده. مشترک زمکه کې مثال په تور باندې 15 رونه دي او 15 کنال زمکه ده، هر یو ورور 15 کنال د یو کنال زمکه ده. نو اوس یو سړی دا غینه آمدن خوري د کنال په برابرای باندې، دا دغه حق دی. خو که د 2 کنال په برابرای باندې خوري، ان د بل رور ایسه خوري، داغه د اجازت نه بغیر، نو دا به جایز ني. دغه حکم د شاملاتو هم دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله امام پر رکوع کې وي او یو کس راشي او مسکی شریکی دل غواړي، نو بهتره خدا ده که موقوي، نو دې الله اکبر وای او لږ ساعت لدی هم خپل لاسونه په نامه باندې وتړي او دې دريږي، بیا دې الله اکبر وای او رکوع کې د امام سره شامل شي. که موقع نه و، نو 2 پیری دې الله اکبر وای، او که اون درې د ډایرک رکوع کې شامل شو، نو سیدا. نو الله اکبر دې 2 پیری وای، یو پیر الله اکبر د تکبیر تحریمه بشي، او دا دویمه پیر الله اکبر برکو ته منتقل کیدو شي. چې
چې کله سجده سهو وشي نو د سجده سهو نه پس چې دوانه سجدي وکي نو بیا به د سر نه سبق شروع کوي التحیات لله نه به سبق شروع کوي اللهم صل نه به نه شروع کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د موز په دوران کې د سورتونو ترتیب سره ویل دا ضروری دي. قصدن عمدن یو سړی ترتیب پریدي نو دا ګناه ده، ولیکن که په هیره باندې سورتونه به ترتیب شو مخکې رستو وي رستو مخکې وي نو په دې کې څه حرج نشته، او که داسې یو موقع په درمیان کې راشي نو خپل قرائت جاری ساتل پکاري. یو موټی ګیره پرې خودل دا واجب دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام چې زموږ د پاره معیار دي د هغې طرز عمل دخ کو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د صحابه کرامو کې د یو تن هم د یو موټی نه کم ګیری ثبوت نشته. لہذا خپل خواهش مطابق یو عمل جوړول چې بس دوره 1 نمبر باندې یا 2 نمبر باندې کټ شین بس دوره ضروری ده چې بل تخکاری دا یو خود ساخته فلسفه ده او شریعت سره د دې څه تعلق نشته. یو خبره ده شو. دویمه خبره ده چې جامت کول چې څنګه ګناه ده دغه شانتي د یو موټی نه ګیره کما کټکول دا دوانه یو شانتي ګناه دي. دې ځان ساتل پکار دي. یو سړی ته د عمل توفیق نه ملاويږي د الله پاک نه سوال پکار دی چې الله تعالی انسان له توفیق ورکړي، ولیکن د خپل یو ګناه والا عمل د پاره جواز جوړول داسې انسان له الله تعالی بیا توفیق هم د عمل نه ورکړي، ځکه چې هغه خپل عمل ګناه نه ښکاري. نو چې ګناه نه ښکاري نو هغه په هغې باندې کلک ولاړي، نو ورته توبې توفیق ملاویږي، نو ورته د صحیح عمل توفیق ملاویږي. د علماو نه په ځان پویولو سره ژوند تیرول پکار دي. د ځان نه مسلې کول دا ډیر زیات نقصان ورکوي، او بیا خاص کر دا چې هغه د دین مسلې وي هغې کې موږ د ځان نه رایګانې ورکو. او بله خبره تاسو کړې ده دا قسم ډیزاینونه، نو دا د دین هم زیاته خطرناکه خبره ده. سخت الفاظ استعمالول موږ له نه دي پکار، خو دا سنتو پورې مذاق دی، سنتو پورې ټوکې دي، او گویا کې دا انسان عملی طور دا خبره مخې ته راولي چې زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام والا شکل په مقابله کې دا نور شکلونه خوښ دي. نو دا څومره درانه خبره ده. موږ به نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په دې کم مخ باندې ملاویږو، نو که یو سړی ګیره توفیق ورته نه ملاویږي او نه پریدي نو کم از کم د ډیزاینونو نه او د دې نه د ځان وساتي. دا انتهایی خطرناکه خبره ده. د انجام په لحاظ سره په دې کې ډېرې لوی خطرې او ډېرې لوی یارې پرتې دي. الله جل شانه دې زمونږ نوجوانانو ته د صحیح عمل ټولو ته، موږ او تاسو ټولو ته د صحیح عمل توفیق نصیب کړي.